سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. سورة الكهف 22 نمبر آیات تی 22 نمبر آیات د سورۃ الکهف. دی آیات تعلق د اصحاب کهف د تعداد سره دی، د عدد سره دی. یعنی چې د اصحاب کهف څومره کسان وو، نو دوی کې درې ډلې دي. یو د عیسایانو یعقوبیه فرقه ده چې هغوی دا قول کو چې دا درې کسان دي، څلورم د دوی سره سپی دی. دویمه ډله نستوریه د عیسایانو چې هغوی وایي دا 5 کسان دي او شپږم د دوی سپی دی. الله جل جلاله فرمای دا رجما بالغیب، یعنی دا اٹکلی خبرې دي. رجم ویل کېږي ویشتو ته او غیب ویل کېږي پټ ته، یعنی دا ویشتل دي د پټو څیزونو. الله جل جلاله فرمای سيقولون ثلاثه رابعهم، زردا چې دوی به وایي ثلاثه د اصحاب کهف دا درې دي، رابعهم کلبهم سلورم د دوی سپی د دوی دی. ويقولون خمسه او وبوای چې دا خمسه 5 دي، سادسهم کلبهم شپږم د دوی سپی د دوی دی. رجما بالغیب، الله فرمای دا اٹکل خبرې دي. ويقولون سبعه وثامنهم، او وای دوی چې دا وکسان دي او شپږم د دوی کلبهم سپی د دوی دی. په دې درې وانو کې راجح قول دا کم یو دی. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا دریم قول دا راجح دی چې دا وکسانو او شپږم اتم وسره دا سپی و. نو د دې د راجح والی وجه یو خدا ده چې په دې مخ کې کلام باندې الله جل جلاله تنزو کو چې دا رجما بالغیب دا اٹکل خبرې دي، او دې باندې رد چې دې نه دی ونه کړو. دویمه وجه دا ده چې د مخ کې سيقولون ثلاثه رابعهم کلبهم، دغه رنګ خمسه سادسهم کلبهم، نه الته کې واو را نوړو او دلته کې سبعه وثامنهم، دلته کې واو چې دین دا راوړو. نو دینم دا معلومیږي چې دا قول چې دین دا راجح دی. بلا دا واو دلته سره پاره دی، نو فرمایي چې دا واو د تاکید د پاره دی، او دلته کې فائدہ د څور کوي، د استقرار ور کوي، د مداومت ور کوي. چیرې دا قول دا صحیح دی، په دې باندې دا دلالت کوي. دویم یا دا واو عاطفه دی، نو دلته کې عبارت محذوف دی. اصل کې دا وته ويقولون سبعه نعم وثامنهم كلبهم، بالکل دا وو او اتم چې دین دا وصل سپیو. بعضی وایي چې دی وو کې اشاره د مجموعه د کلام ته،
مجموعه کلام څنګه هغه داسې چې مخکې وی چې یا درې دي ثلاثه یا خمسه فنزدي نو دیو کې اشاره وکړه دغه مجموعه د چې ها دا نه درې دي نه پنځه دي بلکې د دې درې او د پنځو نه چې څه جوړیږي چې اته دي نو دلته کې تنویاته مراد یا دا و عرب چې کله و انسی برابر شي نو اتم باندې دی و وروړي اتم کلام اتم صفت چې دی وروړي نو دی ورله و لفظ چې دی نه دا وروړي نو دې ته ویل کېږي واو ثمانیه نو دا یو واو ثمانیه دی لك قرآن کې الله جل جلاله فرمای التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف کله دا وصفات ذکر شي چې اتم ذکر کوي نو والناهون عن المنکر نلته کې وو بیان دا غرنګ بل ته کې عسى ربه ان طلقكن يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا چې ذکر کوي اتم نمبر صفت دا غینه وخت کې وو بیانوي نه دي دا ویل کېږي واو ثمانی بلا د دې راجحوالي وجه هغه دار چې مخکې کلام نه معلومیږي مخکې کلام کې الله جل جلاله فرمایل چې کله دوی را قاصدن نو قال قائل منهم یو قائل د دوی نه وي نو قائل کې یو کس مراد دی دویم نمبر بیا وی قالو لبثنا قالو چې دین ودا جمع ده او د جمع کم از کم افراد دا درې وی نو درې په دې قالو کې ذکر شي او قالو ربکم درې په دغه قالو کې ذکر شول نو درې او درې شپږ او یو نو کسان چې دین ودا ته مراد دي د راجحوالي وجدي چې څو د دې کې راجحیت په کم یو کې دي نو په وو کې دي چې اتمه 10 پیری خو بیا احسنه طریقه کما یو دی او خدای چې صحیح طریقه نو صحیح دا چې دا ودی او تم درس پیری خو لیکن بیا صحیح طریقه او احسنه طریقه دی چې د دې علم الله تسپارل پکار دی نو وای قر ربي اعلم بعدتهم تو وای چې رب زما خپويږي پشمار د دوی باندې نو علم الله تسپارل داسې موقع کې علم الله ته چې دین او د تسپارل پکار دی ما يعلمهم الا قليل دی په تعداد باندې نه پويږي مگر لک خلق عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې په دغه لګو کې زم شامل چې دا وکسان دی وته مسپېږي یا فرمایي فلا تمار فيهم تو بحث مکوا د دوی سره الا مراء ظاهرا مگر سرسری جګړه مکوا د دوی سره بحث مکوا د دوی سره مگر ظاهری خبره چې کوم سرسری خبره تا فتح ولګي رجاو اصحاب کهف دا واقعا دا حق او سچ ده بدق ورته بیان کا نور کا غي په تعداد کې تاسو سره اختلاف کین په تعداد کې سره اختلاف مکوا کا غیر سوای خو ته صرف سرسری واقعا چې دا کوم قران کې ته بیان شو بدق ورته بیان کا ولا تستفت فيه منهم احد او دوی متدو فرمایل چې ته د کی د یو کس نه هم د دې په باره کې تپوس چې دین ادا مکوا د عیسایانو نام تپوس مکوا د يهوديانو نام د دې په باره کې چې دین ادا تپوس مکوا ولې ځکه چې يهوديان او عیسایان د خود ځان منګړتي کیسې جوړې کړې وي خپل اوهام نه جنگول او ځان له کیسې جوړول افسانه به جوړول الله جل جلاله فرمایل چې ته د هغې نه دې په باره کې تپوس مکوا باقی د عیسایانو او د يهوديانو واقعات را نقل کول کوچره د عبرت تفاروی د حدیث او د قران مخالف نوي نو را نقل کولو کې هیڅ خرج نشته ذکر کولې شي او کوچره د هغه خبره داسې وي چې د قران او د حدیث سره مخالف وي موافق نوي نو بیا نه دي دا نقل کول پکار الله فرمایي سيقولون ثلاثه رابعهم زرد چې دی بوای ثلاثه د اصحاب کهف درې دی رابعهم كلبهم فلورم د دوی سپید دوی ويقولون اوایدی خمسه سادسهم د پنځه دی شپږم د دوی رکلبهم سپید دوی رجما بالغیب د اٹکل خبرې دی ويقولون سبعه اوایدی چې د پنځه دی
وثامنهم كلبهم اوم د دوی دا سپید د دوی اتم د دوی سپید د دوی ورته وایا ربي عالم رب زما خپويږي بعدتهم پشمار د دوی باندې ما يعلمهم الا قليل الله جل جلاله علم نه ور کړی د دوی الا قليل نه پويږي د دې په تعداد باندې الا قليل مگر لږ خلک فلا تمار فيهم فتجغل مکوا د دوی سره د دې په باره کې الا مراء ظاهرا مگر سرسری خبره کو ولا تستفت فيهم تفتو مطلب کوا فيهم د دې په باره کې منهم د دوینا احدا د هیڅ یو کسنا الله دې من الحمدلله رب العالمین